کم دی تختی نمبر د نون ساکن او د نون تنوین څلور قاعدې دي سوال کا نون ساکن پیژنئ چې نون ناغله یو څه ساکن یې اسانه کیسه ده دا نون ناغله یو څه ساکن او نون تنوین دو زبر دو زیر دو پیش د نون ساکن او د نون تنوین مشترکه څو قاعدې دي څلور اظهار ادغام اقلاب او اخفاء څو کله نون ساکن او د تنوین رستا د حروف حلقین یو حرف راغلی ولته به اظهار او څه وکاو نون ساکن او تنوین د خپل مخرج نه ادا کیږي او رستنه حرف خپل نه ادا کیږي پېښې پوزټیو आवाज کله نون ساکن او تنوین رستا سره راغلی د حروف حلقین یو حرف راغلی ګوره ورته حجاب تاسو له درځي صحیح شو من امن من کته وګوره نون ساکن نغله کنه رسته حمزه راغلی حروف حلقین نه ده کنه اظهار وکړي څه پکې من امن ورده کې باندې من امن باندې څه وای من امن و من امن عين انيه عين کې کوم نون ده نون ساکن ته تنوین تنوین دې سره راغلی دوا زیر او رسته سره راغلی حمزه او حروف حلقین سره راغلی ده سبب عين آنية ينهون نون ساكن لك تنوين يا لك تاتا حكاته ولا كم نون نوني كم نون ده تحكاته دي سفاري دو ور انت ما بتدي كون دي تسلي تسبكر على نوني ابيات رستسرا غلنا رستسرا ينهون جرف هار نون تنوين رستسرا غلنا هار كويس شو دي من عين نون ساكن رستسرا عين خاشعة عاملة خاشعة عاملة خاشعة كتير نوني أرست سراغلي عين وانحر نوني ساكن أرست سراغلي نار حامية نوني ساكن سراغلي نوني تنوين أرست حا والمنخنقة سجل شغالي نارا خالدا سراغلي نون تنوین نرسته د الف څه دغه نشته مونږ تاسو ویل دوه زبر مخ ته چالي براشي د دې څه حیثیت نشته رسته سره غلي خان حروف القین نه کنه صحیح شو فسينغضون نون ساکن رسته سره غلي الها غيري سره غلي صحیح شو کله نون ساکن او د تنوین رسته د حروف يرملون نه یو حرف راغلی چانه حروف يرملون يا را ميم لام واو نون سبکیږي ادغام خو په ينمو کې دا چارت تراوالي بیا ينمو یا نون ميم واو په دې کې به سره د څه نه د غنې نه سره د غنې او په لام او پر کې به بغیر د غنې نه په لام او پر کې به بغیر حروف يرملون څه حروف يرملون یا مجموعه سره حروف يرملون دا څه دي یا را ميم لام واو بيت چار من رالو هغه ينمو وایته ينمو یا يمنو بس ينمو یا نون ميم واو کدا چار کې مستران بیا کې ادغام کو غنه بندل کو څه بکو او کدا دوران بیا کوم باندې سلام او را پاتې شو لار دې څه ویل دا دوران لا مورا بیا ادغام کو بغیر د غنه نه ادغام بکو وګورا الا يقولوا نون ساکن ناغله کنه رستل يرملون لام راغله لام کې ده کنه په دوه کې ده کنه ادغام وو بغیر د غنه نه څه دا نون ساکن په لام کې نه وځي ان بنوي ال بنوي څه به دا نون په لام کې ورک شو الله به خو غنه بنه کې الله چرته هغه پوسټ आवाज نه الله ډایرک څه به من لبن نون ساکن رستل راغله لرنا لام ښا مسلمة لا شية نون تنوين رست سراغي لام راغي لرنا راغي كنا من رب الرحيم من رب نون ساكن رست وزرار على صح لل كده كنا
بغیر ادغام وکړو بغیر د غنینا وم کنه رب الرحیم بل دویم کې دی ښا الګه پانی پیلاو رؤوف الرحيم سيف من ربهم نون ساكن مستسر على را فمن وسختم وس د نون ساکن او د تنوین وروسته چې وس د ینمون راغلی د چانه د چارونه ادغام بکو سره د درستنه ټکه په هغه بل کې نوځي دته ادغام وای ښا او غنه په کوم پوزي د بوزو فمن يعمل فمن نون ساکن وروسته یا را لکنه یا په ینمو کې ده کنه ادغام به ممكن په یا کې نوځي غنه په مرسبه کې ښا فمن يعمل اوس به شو چوټه ښا سبب حسابا يسيرا حسابا كنون التنوين نعم كنا ده تصلور قاعده ورد نون التنوين ونون ساكن مشتركه دي خا نون سرا تنوين او نون التنوين رس سرا ينمون يارا جحيم يصلونها تشراغي نون التنوين رس سرا يا من ولي سيشو من ورائهم جزاء وفاقا ونرى تيمور كوا قعود وهم نون التنوين نرسل سراغي قعود واو خيان مونا واو ماء نون التنوين نرسل سراغي من مال سراغي خير منه إن نقول من نكير مغيرا نعمة مغيرا نون تنوين ناقل يستطيع نون ناقل سيان مون سراغي نون شيء نقر نون تنوين نرسل سراغي نون ثلة من الأولين بدي بيش وني على كتصلور تكي بقرآن كده سيدي جدادي مستثنى بدي كده نون ساكن نرستا ينمون راغلي دي هو غره دغه بکی زکا چې د نون ساکن نرستا چې د يرملون یو حرف راشي دغه لپاره دا شبد چې په جدا کلمه کې راغلي بیا په کې څه کې ادغام به سره دا غونې کو چې په څه کې راغلي په جدا کې او په یو کلمه کې ورسره دن راغلی بیا به نه اوس په پېښ وري نون ساکن نرستا او تنوین نرستا چې ينمون حرف راغلي او په څه کې راغلي په جدا کې نو کله جدا کې ونه ادغام سره د غونې نه وکی او کله جدا کې نو بیا به دلته په جدا کې دی په یو کې دی بلکې به اظهار کې څه بکې دنیا نون ساکن نرستا یا راغلي کنه راغلي اینو اظهار کې شوی بنيان صنوان قنوان بس په قرآن کې دا څلور ټکي دي خنور نشته صحیح شو خبره ختم شو دریم نمبر څه دی اقلاب د نون ساکن او د تنوین نرسته چې کله با شي څه راشي با نون ساکن دا یا نون تنوین نرسته د سره له با نو دا نون ساکن به په میم بدلو څه به کو څو په میم بدلی نون ساکن یا دا نون تنوین په چا بدلو په میم او د یو الف په مقدار به ګونه کو اوس پېښ ولې څو په میم بدلیږي نون ساکن او دا نون تنوین به پر چا بدلیږي بیا په کې د یو الف په مقدار څه کو میم بحيرة ورا حسد کې خدای من بحيرة من دا نون په چا بدل کپه من قرآن کې ورکوټه من ممکنه ښه ذکر واست دي سره غلا کبار او نو کوي انبياء نون ساکن ناغله کنه روسته دي سره با صحیح شو رجما بالغيب رجما من دي نون تنوين ناغله روسته بار غله دم بدل ښه صم بكم صحیح شو کنه نون تنوین ده کنه میم من دو بشون دي کنه روسته سره لبا خبره ختم شو ما تاسو ګورئ کله نون ساکن او تنوین روسته حرف حلقه نه دی راغلی څه يرملون من دی راغلی او با نه راغلی اخفاء سبا کو پوزټیو आवाज پټیږي صحیح شو بس د څلور فائدې نه حرف حلقه راغلی
نه د يرملون نه بار راغلی بیا به څه کیږي پرې باقي ټول حروف کې به څه کیږي اخفاء وکړو انت نون ساکن نه ورسته تا راغله تا په حروف الخي کې شته نه يرملون کې شته په با کې شته نه بس څه کیږي اخفاء آسان چل شجرة تخرج أنثى تسرع على الثاء مساكين رسل تسرع ثاء نبا حلقي كده نبا يرملون كده نبا با كده شهاب ثاقب أنجينا حبا جما هجام ځکه نه کو کم کسان چې تاسو ویډیو ګورئ هجام ځکه نه کو چې موږ کلاس کې ټول کسان د جناسي چې ویره هجاب ورزي صحیح شو هجام شاته ونکړه من دبر دكا من ذهب بابا ذا عذاب تنوين مش تنسرع على الذال نبى حلقي كده نبى يرملون كده نبى ما كده سوف يجيبك إخفاء منزلا شرابا طهورا ومن قال وملكا كبيرا مختصر كده مثال نقول سيشوف علىك دلی کلی دی چې مشدد حرف په وقف کې دواړه پیرې ساکن ویلې کیږي دواړه پیرې به څه وي علی جیوبهن وقف به څنګه علی جیوبهن و علی جیوبهن هن غنه ده غنه پوز او هن اخفاء مکو غنه على جنون مشدد ده کنه بنون مشدد کی بغنه کې سبق على جيوبهن المستقر على النبي امر مستقل حرف مده یا حرفین بډیر راخودل شي کچره ورسته ترنه سکون په وقف کې راشي حروف مده حروف دین ناغلی د ورسته تسراغه د وقف د وجه ټاټه کې څه ساکن به به لګرا څه به کې کل فخار ورا ادي په مده راغی کرانه کل فخار کې ولی نشته کې ها څه وایي تختې پاتې شو او کنه یار وای کې په ټیم وای کنه تختی نمبر 25 میم ساکن څا کده میم ساکن نه روسته د میم ساکن خیال کوی دوه قاعده دي ښا کده میم ساکن نه درې قاعده کده میم ساکن نه روسته بل میم راغی څا بیا به ادغام سره د غونې نه سبق میم ساکن نه راغی څا میم راغی او باقي باندې څه سکون دی کله دې روسته بل میم راغی بیا به څه ادغام دا یو میم په بل کې نه باسو غونې به سبق صحیح شو کنه ها او کله میم ساکن روسته با راغلی و څا بیا به اخفاء شفوي کو شوندو والا اخفاء کو پوزي والا نه څا شوندو والا اوس به ته وګم او کله میم ساکن روسته نه بل میم راغلی نه با راغلی بیا به اظهار کو څه وکاو میم بل خپل مخرج ځای کې یو روسته نه ټکه بده وهم مهتدون وهم میم ساکن ده کنه روسته بل میم راغلی کنه دا ولې میم په دویم کې ورننه استخه دا شت په ذکر راغلی چې بده کې یو ټکه بل کې ورننه وته ښه نو ولې مې په چا کې نه وته دې سیستم ادغام وي دې کار څه وي او نه په کې وي ښه وهم مهتدون صحیح ولم تظلم منه تظلم میم ساکن نه کرانه ورسته بل میم راغی کرانه سبب کې ادغام سره ده إليكم مرسلون میم ساکن ناغه کنه درست تبل میم راغه ادغام به وکی سره ده او کچره باوی نو اخفاء بکی وما صاحبكم بمجنون اینا دا اخفاء ده دا اخفاء شفوی و شون کیه کم بمجنون يحكم بما ومن
يعتصم بالله او کچری علاوه یعنی نه میم راغلی نه بانو غنه بنکی اظهار وکړو يمدهم في هم في نه بوردی هم في چرته ونه هم في میم بر خپل مخرج نه راکی ورستانه حرف بده أخرجوكم والفتنة أم حسبتم شرطة بكي ونر ديجينا تختي نمبر 26 نون مشدد ميم مشدد ده نون ميم مشدد كيتا نون او ده ميم مشدد بارا كده غنة بكو ده شد بحالت كي بپنون او ميم كي هر حال كي غنة كي عني مني ظنوا يمن جنة يتم اليم أتم هلم كده بقوي شري فواقب كبا ده تمام كبيري لا نقولي زوار زير بيخ تا يو زور يو زير يو بيخ ولار زير تا ولار تا زير التا بيخ تا دها دو زيرونا دها چکم دو زيرونا دي او دو بيشونو ولا حرف ساكن کولای شي دها دو زيرونا او دو بيخونو ولا حرف با چکیږي دا هم څه کوله کا ساکن کوله خبره باندې پېښ ولې ها ګورخه انقض ظهرك کاپ باندې څنګه غلي او صبر نو وقف چې اخیره څه کې ساکن نو وقف بدات اخیره کې به څه کې خدا یو صبر او خوځ یو زیر بهذا البلد دال باندې څنګه غلي زیر ساکنم کو وقف د وجه نه ښه صحیح شو وس پیش يعض الظالم مما دي سره غلي پیش نو وقف د وجه نه څه ساکن وس ګوره دو زیرونه طبقا عن طبق دو زیر راغلي اخیرت کې بچ کی ساکن قل هو الله احد دو پیش راغلي اخیرت کې بچ کی خشي ربه الټا پیش راغلي په ها باندې څه به کی وقف کی ساکن به کی وراء ظهره یو زیر راغلي وقف کی به څه کی آسان شو او تای مدوره په چا باندې په ها او دو زبر په چا باندې کې باقي الف هغه مونږ وایو ښا دو زبر په دې ذکر نه لګولای خالقا صحیح شو په واقع کې بعد دو زرونه په الف پچا او غونډه تاب په هاي ساکینه بدل ورته ګوره انه كان توابا تواب چرته ونه توابا خبيرا بصيرا راضية مرضية قول ترى غالي بچام بدلنا في عمد ممددة وقعت الواقعة أزفت الآزفة ولا حرکات په وقف کې ویلې شي ولا حرکات په وقف کې وایي څه مگر دا چې ولال زیر او الټا پیخ په هاي ضمیر نه وی وره ځکه ک ولال زیر او څه لکه شاته چې وراء ظاهره باندې یا الټا پیخ لکه پچا دی ول په خشي یا رب نه خو بساکن کې هغه منبر ول چې به څه کې او د دین علاوه چې ولال حرکات را نه په وقف کې څه کوله کوي خو ګورې په ها باندې زیر راغله او کړي زیر یا بچا باندې راغله په ها باندې الټا پیش نه بیا څه کو ساکن کو صحیح شو کنه وسګورا والنهار إذا تجلى کله زبر وقف کې موه کنه وقف مخشان دي إن الله لا يستحيي لا چې وقف كان د قشان به ولا يستحيي به ښا
وعد الآخرة ليسوء وكذا بها من دراغي ولتا بش بيبه تكي ساكن او ككړي زیر په ها من دراغي بيبه تكي ساكن يا من شاتو ویل ښا صحیح شو منګه وڅو ویل لکه قانوني مشدد کې با مشدد ټکی راغلی چې باغې وقف کې دوه حروف په مشدد کې دنه څو حروف دوه به ساکن وي ښا على جيوبهم دا مې ویل ښا المستقر على النبي أمر مستقر منګه دا ویل که حرف مده یا حرف لین ناغلی دی او رسته سکون ناغی څه په وقف کې د وقف د وجې ته اخري ټکی څه کو ساکن کو بیا ویل لګلا کار وخه كالفخار فخار کې اخر کې څه دی الف مده او رسته را ساکنه د وقف د وجې نشو کنه د الف به وسکو وإياك نستعين نستعين كما يعلم يا إيمان أو رستة النون ده وقف ده وجهنا منسك ساكن موز بيبقى وقف كيس كراك هم يوقنون كم واو ده واوي رأي العين عين كي كما يا إيلي يا ساكن هم كده زبر راوي نون ده وقف ده وجهنا منسك ساكن موز بيبقى كراك رأي العين وآمنهم من خوف خوف کې کوم واو دی او رسته ترفا د وقف د ودی څه شو کچری په نون ساکن تنوین او میم ساکن وقف وکړی شي په چا باندې په نون ساکن په تنوین او په میم ساکن وقف وکړی شي نو بیا به پکې ادغام اخفاء او اقلاب نکو غره څه ګوره قوم نوح لما کته یو ځای کینو بیا به ادغام بلا غنه وکي څه بوکي ځکه د نونی تنوین رسته سره غي لرنا لام څه اله کته پويږي لرنا سره غي لام او کتاب نوح باندې څه وقف قوم نوح نو بل لما بیا ځان د شبيه ادغام څنګه هغه چې تکره یو ځای بیا به څه ادغام ښه ومن الناس من يقول كيوزيد بيت من يقول سدي بابك وكي اخفاء وكيوزيد نبي وقف دي وكو ومن الناس من سبب ومن الناس ما يجردون بيغا ما يجون الله ومن الناس ما جماعه وقف شو وقف دي وقف بيا اخفاء اظهار او اخفاء واقلاب بابك بيانك يعني خا او ادغام بيا بيجي اظهار خا اليكم مرسل ميم ساكن ناغله کتا یو ځای وقف دنه کو بیا په ادغام کې څو په کې وګورنا او کتا په وقف په الیکم نو بیا په څه الیکم نشي نه چې الیکم نه ورنه باندې کې الیکم څه به الیکم صحیح شو وهم من بس دې شي دی او که یو ځای بیا په څه وهم من بعد بیا په کې اقلاب وکي ښا ومن يعتصم بالله يوزيد بيه فميم كي بتسوي كي اخفاء شفوي وكي يوزيد بيه بتسوي ومن يعتصم شنآن قوم ان سبب قوم ان كوقف دي وكو كوقف دي نكو بتسوي ان صدوكم كلا چې درا سکون په وقف سره څنګه درا سکون په چا سره یعنی را د وقف د وجه ته څه ساکن کی او مخکې حرف هم ساکن وي څه مخکې حرف څه دی وګوره یا ساکنه نه بل څه شي پېښ را خپل باندې وقف د وجه ته څه ساکن کی او شاته ته منګه وخت د راس دي ساکنه په شاته وخت د دام سره ساکنه وګوره یا ساکنه نه ده یا ساکنه وګ مونږ ویلو چې د ټول مربع څه وایي باریکه یا ساکنه نه ده د بغیر د یا ساکنه نه او خمخ کې زور یا پیر خو په درې باندې په دې زور پیر راغلی څه به پور او کزیر راغلی څه به باریکه فی لیلۃ القدر را دې د وخت د وجه څه کړه دالم څه ساکن دی وسم خو وخت مخکې وخت البقاف سره زبر دا راب وڅ وایي قادر سبب قادر دال کې قلقله وکنه قادر عليم بذات الصدور را
را دې د وقف د وجې نه څنګه شاته مو کتل هغه ټکی هم څو ساکن ښه شاته مو کتل په درېیم په دال باندې څو پیش دا را به اوس څه وایي پور قسم لذي حجر حجر را د وقف د وجې نه څه شوله شاته مو کتل جیم هم څو ښه شاته مو کتل زیر راغلی دا را به اوس څه وایي باریک علمنا منطق الطير را د وقف د وجې څه شوله شاته مو کته یای ساکنه راغلی بس اخو دې خو بیا موږ رامې شو لپاره بیا دریم ته نه ګوري ښا طير بشري ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير بس را به همیشه لپاره څه الګ په قران کې څلور سکتی دي څه دي صحیح شو سکتی دا مطلبي आवाज به ورده حساب جاری څه سا بنا دي صرف आवाज بچکه عوجا قيما وان ساول عوجا چپ کما عوجا قيما سا کوم چې ورده आवाज عوجا قيما كم ده ورده وكنا عوجا قيما ورده عوجا لك الصبر عوجا قيما ورده بابا عوجا قيما سيشو من مرقدنا هلك إنسان عن شيء من مرقدنا هذا وقيل من راق كلا بل ران سابق ولنا لي خاصة صرف आवाज بچکه نون قطنی څا تاسو په قران کې لیدلې ورکوټه نون ناغره قطن مالو چوته وای څه شته پارا وای کې او دا ورکوټه نونم د یو ټکی د بل سره پټای کوي څه کوي یو ځای کوي په مالو چې من خلک څه کوي پټای کوي کنه دا ما یو ټکی د بل څه کوي را پټای کوي دې د نونی قطنی وای څا کله چې نونی تنوین والا ټکی راغلی څه والا نو دا چې موږ د شاتنی سره تړو کنه نون تنوین والا د دوه پیشونه به یا به دوه ځای زیرونه یا به دوه ځای زبرونه ناغه یو زور یو زیر یو پیخ هغه مونږه دا په پاسل کې نون تنوین کړه دا پاسل کې ځای आवाज چا ور کوي هغه مونږه ورکوټي نو په شکل کې راښکاره چې راک خلق دا قرآن کې ورکوټي نونونه څا دا نون ته کوم نون نونی قطنی څا قدیرون دې کنه څا قدی په دې باندې څو پیښونه دي او څه سره غواړي الذي کدا ته کوم څه د ستړو به څه کوي قدیر نیل دا د ورکوټي نون کړی قدیر په حقیقت کې په دایو تنوین کې موږ درته قدیر په دې په نوم سره راس یو پاتې شو کنه پیښ او دا یو چې کومو دا شکل دی یمین تر راوړو دا په شکل د چا کې ودی نو قدیر نیل چې وسته وتاړینا نو دینو دا یو ټکی د بل سره جوړ کړه اوس په شوړي قدیر نیل صحیح شو کنه فتنه څا فتنه کله من څو پیښونه دي او سره غل انقلاب څا وڅ دا ټکی موږ دې ستورو چې په فتنه نیل دا ایو پیش په تام دي پرې خو فتنه تو ینه په تو باندې یو پیش پاتې شو په تام باندې او هغه یو پیش شکل د چا تر راوړو ها نون او دا چې نون आवाज ور کوي فتنه تن پته ولګي دا یو زبر یو زیر یو پیش دا په حقیقت کې غنونی ساکن دی ښا اته تم راوړو اوس دی وینو فتنه انقلب قريه استطعما عدن التي لا عدنينو څو عدن دو زیرو په نون باندې څو دو هغه یو زیرم په شکل ورکوټي نون کې ولي او دا بل ټکی هم څه کو د بل ټکی سم وته ښه کله مشدد حرف نمخ کې
خالي یا ساکن حرف څو خالي یا ساکن نو نه بشي ویلې نه به بلکې حرف مشدد به ویل کی ورغه مشدد ته راغله داغه نه مخکې څه راغله د خالي څا یا ساکن حرف خالي د زور زیر یا څه ساکن من نه وایو قد دخلوا قد دخلوا کې مشدد کوم یو دال دخلوا دال شاته بل دال ساکن راغله کنه بس دا به نه ویل کی قد دخلوا فلا يسرف في القتل دې ما فهم نشد راغلی کنه مخکې د بل فار راغلی ساکن ده کنه دغه ساکن په ونه ویل کی دغه با اذ ظلموا ظلم مخکې څه راغلی دال ظلم د شد را ذال بنه ویل کی اذ ظلموا تعریف موضوع وایي همزه نه بعد بډایرک څه وایي اذ ظلموا وس خیال کوي طالبانو دې ټکو ته وګورئ بسطت احدت فرطت صحیح شو په دې کې ادغام شوی دی د طا ادغام بکو بچا کې پتا کې کته وګورئ طا ادغام بکو بچا کې د طا په پتا کې نه باسو په احدت کې مون طا بچا کې نه باسو او په دې فرطت کې مون طا بچا کې نه باسو پتا کې وس ما وګورئ دې یو ادغام ثاني یو ناقص تام دی ته وایي چې دا کم ټکی ته مدغم کړه په اول کې مکمل نه نوځي ختم شي هیڅ صفت یې عقیبات نشي خو مکمل به کې شي نه نوځي ختم شي او ادغام ناقص ته وایي چې دا ټکی موږ په دې کې نباسو د صفت بار پریدو څه صفات ول د طوا صفت زمونږ سره استطاع دغه وکنه استعلاء جواب په کې څه کېدل خص ضغط انقض کې وکنه جواب په کې څه کېدل یعنی موټه بم پر بم نو دلته ادغام ناقص بکو دا پرواله بن نه ختموخه پرواله ودا دا ادغام بناقص وشي څه به وشي نو جمع بر روانو کو طواله او ختم به کو بچا پتا دا یو درې څلور ټکی د قرآن کې ښه څه به ګوره بسال زرانم طاله بسال و بسال نحن بسال طونه طونه بسال راغش طواله وختم به کې بچا مندي نو دا طوام مکمله پتا کې مدغم نه کړه ښه د دې یو صفات هم پرې خو دا صفات څو پرواله او دقواله ښه هغه پرې خو بل احاط طواله راشه احط بدل نو احاط طوا پروا احاط فرطتم درانو طواله راخوشه شو به وایته الثاقب انا کوم مشدد ټکی راغلی ده کنه راغلی ده او مخکې د څه دی خالی سیز دی لام دی خالی دی څه دی بس دا باندې ویل کی الثاقب چرته غوڼه څه وایي الثاقب ښا التائبون څه راغلی مشدد ټکی نه مخکې لام راغلی خالی دی کنه څه زور زیر په څه شی به نشته راغلی نه به الرحمن الکا پلاندینی کلماتو کې پاولنی دو کلماتو کې په سین سره په دریم کې په صاد سین دواړو سره په څلورم کې صرف صاد ویل دا پکار دی واجب دی ښا ما ته ګوره په قرآن کې دا څلور ټکي راغلي څه چې د صاد د پاره ورکوټ د پاسه ورکوټ سین دی کړی مولانا 4 ټکي په قرآن کې په دې اولو دوه کې بس سین وایو څه به وایي بس طاطن څه به وایي بس طاطن بس سین وایي يبسط صحیح شو په دې منځ والا کې دوه نشي ویلې ښه که سین دی او که څه دی ویل ام هم المسيطرون صاد دی او که څه دی ویل او په دې بل کې صرف دا په اخیره پاره کې دی کنه دې کې صرف څه وایي صاد بمسيطر تاسو په دې پېښه د مولانا ستانه ډېر اهم سبق وشو نن ښه